أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نننی درس کې به ان شاء الله العزیز سورۃ ال عمران پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 1 آیات نمبر 1 نواله تر 6 پوری 6 آیاتونه دا به ویل کېږي. دینه مخکې چې نو هغه سورۃ بقره د الله جل جلاله فضل و کرم سره چې نو هغه اختتام ته ورسېدو. کم کمې کوتاهی شوې الله رب العزت دی هغه معاف کړي. اوس دې ځای نه چې نو سورۃ ال عمران شروع کېږي. الله رب العزت دی دا په خیر عافیت سره چې نو هغه اختتام ته ورسوي او د کم مقصود د پاره دی الله جل جلاله دا سورۃ نازل کړی الله دې کې چې هغه زمونږ په ژوند کې راشي. سورۃ ال عمران دا مدنی سورۃ دی. ترتیب قرآنی سره دا سورۃ د سورۃ بقره نه ورسته او د سورۃ نساء نه چې نو مخکې دی او په ترتیب نزولی سره دا سورۃ چې نو د سورۃ انفال نه ورسته نازل شوی دی. دغه شان دا سورۃ په ترتیب قرآنی سره دریم سورۃ دی او په ترتیب نزولی سره دا سورۃ چې نو هغه 89 نمبر دی. په دې سورۃ کې 20 رکوګانې دي او 3542 پکې کلمات دي. په دې صورت کې چې نو هغه آیاتونه چې نو 20 رکوګانې دي او 200 پکې آیاتونه دي. کلمات چې نو هغه پکې 3542 دي. حروف پکې 15336 دي. 15336 دا پکې حروف دي. ما قبل صورت سره چې نو هغه مناسبت نو مخکې د دې نه 2 سورتونه یو سورۃ بقره تیر شوی دی او یو سورۃ چې نو فاتحه تیر شوی. سورۃ فاتحه کې مونږ ویلو اهدنا الصراط المستقیم الله مونږ ته سیده لار چې نو هغه وخی. نو الله رب العزت سورۃ بقره او دای سره دا سورۃ نازل کو چې سیده لار چې نو هغه په دې کې الله رب العزت ذکر کړی دی. نو دغه تفصیل سره راولېګلو. دویم ربط چې نو هغه داو چې سورۃ بقره په اخره کې مونږ وی چې ای الله انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یا الله تو زمونږ مدد وکړه د قوم کافر خلافو. نو وز دغه نصرت او مدد دغه دوه قسمونه دي. یو نصرت باللسان دی او یو نصرت بالسنان دی. نصرت باللسان په جبه سره چې نو هغه مدد کوي او دویم نصرت چې نو هغه مدد نصرت بالسنان دی په تورې سره چې دی نو هغه مدد کېدل. نو دې صورت کې وز دغه دواړه قسمه نصرتونه چې دی نو هغه ذکر کېږي. وفد نجران چې کم په 9 هجری کې راغلو نو د هغوی خلاف الله جل جلاله د هغوی مغلوبه کړو. د هغوی خلاف د هغوی مغلوبه کړل او مسلمانان نبی رسول الله دیله چې دی نو هغه طاقت او قوت ورکړو په لسان په تور په جبه سره چې نو هغه نصرت وکړو هغه مغلوبه کو الله پیغمبر غالب شولو. او دویم چې نو هغه نصرت بالسنان دی. نصرت بالسنان چې نو هغه الله رب العزت په دې صورت کې مخکې ذکر کړی سورۃ بدر چې نو هغه د صورت کې چې په بدر کې الله جل جلاله کافر لجره نو هغه شکست ورکړل مسلمانانو مدد او نصرت وکړل او کافر چې نو هغه مغلوب کړل. نو آلتی الله رب العزت نه دعا شوه فانصرنا علی القوم الکافرین. دلته الله رب العزت په هغه دعا چې نو دواړه مددونه هغه امداد چې نو هغه ورته وخونو.
موضوع د دې صورت نو موضوع د دې صورت چې دی نو په دې کې د عیسایانو د هغې منګړت عقایدو چې دی نو هغه تردید دی کم چې د هغوی د خپل ځان نه چې دی نو جوړ کړي ول نو په دې صورت کې د هغوی د هغې عقیدو چې دی نو تردید کولی شي. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. دې متعلق مخکې مونږ ویلو چې دا حروف مقطعات دي. حروف مقطعات دې ته ویل کېږي چې د یو جملې د هغې نه چې دی نو هغه یو حرف راواخیستلی شي او کېښودلی شي نو دا د هغې مخفف دی دې ته چې دی نو هغه ویلی کېږي. بیا د دې متعلق مخکې چې نو هغه مونږ په صورت بقره کې وضاحت سره ویلو چې حروف مقطعات بعضې حضراتو ذکر کړي چې دا د الله او د الله د رسول په منځ کې راز دی. بعضو ذکر کړي چې په دې په معامله باندې صرف یو الله عالم دی بل چاته د دې علم چې دی نو هغه نشتی. سو حضراتو چې دی نو هغه معنی هم لګې کړی خو مونږ وی د بهترینه معنی دا ده چې الله اعلم بمراده دی له ټول نه چې دی نو هغه بهترین معنی ده. دغه مقطعات دا 29 سورتونو په شروع کې چې نو هغه راغلي دي. حروف مقطعات مختلف 29 سورتونو چې نو د هغې په شروع کې دا مقطعات حروف چې نو هغه راغلي دي. الله لا اله الا هو الحي القيوم. اوس دې کې الله رب العزت چې نو هغه نوم دی دا ذاتي نوم دی صفت د الله رب العزت پکې بیا وروسته نور ذکر شي الحي القيوم. دې نه لکوټې مخکې مونږ په صورت چې نو هغه بقره کې آیت الکرسي کې د دې وضاحت کړو. مونږ ویلو دا اسم اعظم دی. الله رب العزت صفت دی الحي ژوند دی. الله په خپله هم ژوند دی نور خلکو له چې نو هغه هم حیات او ژوند ورکوي. القیوم مونږ یې دوه معنی دي. یو دا دی چې قایم دی. الله رب العزت چې دی نو هغه هر وخت قایم دی ژوند دی او دویمه معنی مونږ کړې وه چې بل اقامت ورکوونکی دنیا نظام د اسمانونو نظام دا څومره نظامونه چې مونږ اینو دا ټول الله قایم کړي دي. د الله نه ما سوا بل یو قوت طاقت نشته چې هغه دا وچلی نو دې ته دغه قیام دا الله ورکړی او د هغې سره مونږ ویلو دا اسم اعظم هم دی. حضور علیه الصلاة والسلام ته به چې کله یو کار کې ځای نو هغه مشکل و نو د الله پیغمبر به په کثرت سره یا حی یا قیوم سره چې دی نو هغه به دعا کوله نو دې سره دعا چې دی نو هغه قبلیږي. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی. الله وایي مونږ دا کتاب نازل کړی په تا باندې په حق سره او په دې کې چې نو دا تصدیق کوونکی دی لما بین یدیه کم چې د دې نه مخکې د وړاندبني کتابونو دپاره. اوس د وړاندبني کتابونو دپاره تصدیق څنګه نو مونږ مخکې کتابونو چې تیر شوي دي په هغې کې هم راغلي ول د الله پاک وحدانیت د وخت د پیغمبر رسالت او اثبات د قیامتو. نو په دې اصولو کې تمام آسماني کتابونه د یو شانتي دي. دا ټول آسماني کتابونه د دغې ځای نو هغه څه کې تصدیق کوي اول نو ځکه ویلی کېږي چې دا مصدقا لما بین یدی دې نه مخکې چې کوم کتابونه ول دا د هغې دپاره هدایت و. وانزل التورات والانجیل. الله رب العزت نازل کړی دی چې نو هغه تورات او انجیل من قبل مخکې هدى للناس چې هغه د خلکو دپاره هدایت و. نو معلومه دا شوله چې مخکې کم خلک ول نو د هغوی دپاره الله جل جلاله په هغه وخت کې دغه دستور او قانون رالیږلو. وس نو وس زمونږ دپاره او د ټولو انسانیت د فلاح او د کامیابۍ دپاره صرف یو کتاب دی یو قانون دی یو دستور دی چې هغه قرآن پاک دی. چې چا په دې ایمان راوړو دی خپل قانون دستور جوړ کو دا قوم به کامیابیږي. چا چې دی نو په دې ایمان را نه وړو دی خپل دستور او قانون جوړ نه کو نو دا به ناکاموي. مخکینی چې څومره کتابونه صحیفې دي هغه ټول پټونه چې دی نو هغه منسوخ دی. اوس چې نو هغه صرف او صرف یو کلام دی چې هغه د الله رب العزت دغه کلام قرآن پاک دی. نو ځکه الله وی وانزل الفرقان الله نازل کړو چې نو هغه فرقان ویل کېږي حق او باطل په منځ کې فرق کوونکی. نو دا د قرآن پاک چې نو هغه صفتي نوم دی. نو قرآن پاک یو نوم د هغه فرقان دی وجه نه دی چې قرآن کې هم د حق او د باطل په منځ کې دی چې نو هغه تمیز وکړو چې دا حق دی او دا باطل دی. نو ځکه دې ته الله رب العزت چې نو هغه فرقان وي. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. اوس دې کې چې نو هغه یو خشن شان نزول دی نو چې دغه ویل شي د باقي دوه آیاتونه چې نو دا به هم په سمجھ کې راشي او دغه بچ نو دا غسر به دا واضح شي او آسان بشي. کله چې حضور علیه الصلاۃ والسلام سن 8 هجری کې مکه مکرمه چې نو هغه فتح کړله الله جل جلاله ته کامیابی او کامرانی ورکړله.
اطرافونه عرب چې دی نو هغه ټول ایمان راوړلو. نو وفد نجران رالو چې دا د یمن علاقه ده. په دغه وفد نجران کې چې نو اشپېته کسان ول، په هغې کې د هغوی سره پادریان هم ول، د هغوی علما هم ول، د هغوی چې نو لیډران او بادشاهان دغه کسان پکې هم ولو. اوس چې کله دغه وفد رالو نو دوی وی چې وس د الله پیغمبر او مسلمانان چې نو ورځ په ورځ فتح کوي، یهود له شکست ورکو، مشرکان له شکست ورکړلو، کرالو نو موږ له بم شکست راکړي، خو موږ بلاړ شو د هغوی سره به سمجوته وکړو، د هغوی له به ټیکس جزیه چې نو هغه به ورکوو، موږ به امن دی حاصل کړو کېمنو. نو چونکې دوی چې کله راغله نو ما تاسو ته په دې کې پادریان هم ولو. نو دغه پادریانو چې نو هغه به سره بیا لږ علمي مذاکره چې نو هغه شروع کړو. نو باغوی کې ابو حارثه نومې یو پادری و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې نو هغه د عیسی علیه السلام په باره کې چې نو هغه لږه مکالمه مناظره وکړه. نبی علیه السلام چې نو هغه ته فرمایل وی سید ته چې عیسی علیه السلام چې نو هغه ثالث الثلاثه دی، الیاذ بالله هغه هم یو خدای دی. نو اداره ته وایه چې د عیسی علیه السلام مور واو کنه وا وی د الله رب العزت الیاذ بالله مور وی نشته. وی عیسی علیه السلام د مور په خېټه کې چې نو هغه سم مدت تیر کړی وو کنه وی او وی د الله په باره کې وی دا خبره نشته. عیسی علیه السلام خوراک او اسکا کوي کنه وی او وی الله رب العزت وی نه کوي. عیسی علیه السلام چې نو هغه بل ته محتاج، الله ته محتاج او کنه چې کله يهوديانو قتل کولو الله پاک اسمانون توچت کو وی او وی الله د چا د حفاظت نه نو محتاج دی وینا. د صورت د الله پیغمبر ډیر شي چې نو هغه مثال نور کړ. نو ودا یا ساته چې کله چې نو هغه یو کس د بل جز یا دغه متشابه وي نو په دې کې بیا هم چې نو دوانو کې باقاعده پاپس کې داسې صفات هم پکار وي چې دوی په دغه صفاتو کې یو شانتي. نو الله رب العزت د هغه صفاتو نه پاک دی کم صفات چې په حضرت عیسی علیه السلام کې ولو. نو چې کله الله پاک دغه صفات نه پاک نه نو عیسی علیه السلام دا د الله پیغمبر وو، نیک او صالح وو، جلیل القدر انبیاء علیهم السلام کې، خو نه ثالث الثلاثه او نه ابن الله او پای باندې دا آیاتونه نو الله جل جلاله چې نو باغ سره دا آیاتونه بیا راولېږي تقریبا 60 نمبر آیات پورې دا ټول الله رب العزت خپل وحدانیت هغه ثابت کو. نو په دې آیات کې الله جل جلاله فرمایل کم کسان چې کفر وکړي د الله په آیاتونو د دې لپاره سخت عذاب دی، ځکه الله رب العزت چې دی نو زبردست بدلا غستون کې دی. او بیا الله مې ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، الله باندې یو شی هم پټ نشتی. حالانکه عیسی علیه السلام ته به هغه علم و چې کوم ول خدای ورکړو، الله دې ول د کم شي علم نو ورکړي، عیسی علیه السلام ته پته نه لګیدا. نو الله رب العزت باندې پزماکه اسمان پدې کې یو شی چې نه هغه پټ نشته. بیر الله بل صفت پکې ذکر شو، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، الله هغه ذات دی چې هغه نو په رحمونو کې څنګه چې غواړي هغه شانتي تصرف کوي. درې تیارې وي، دریو تیارو کې دننه بیا کچ سترګې جوړول، بیا د سترګو ته کچ کچ رګونه چې نو راوستل، بیا پوزه جوړول، پوزې ته رګونه راوستل، دا ټول د یو بل نه جدا کېدل، بیا مازغه جوړول، مازغو کې چې نو رګونه خورول، دا ټول دومره باریک چې یو پیر داغه چرته ولګي وچقي یا سشینو د نن سبا څومره جدید دور دی داغه بیا داغه علاج نشي کوله. دوباره د هغه رګ په ځای بل رګ نشي لګولی، دغه شته رګ چې دی نو هغه پمپ کولی نشي. نو دومره باریک دغه باریک تخلیق الله رب العزت په دریو تیارو کې دننه چې دی نو هغه کوي. نو الله هغه ذات دی، دا صفت د بل چا چې دی نو هغه نشتی. نو دا د الله د وحدانیت باندې دا آیاتونه چې دی نو هغه ټول نازل شول. لا اله الا هو العزیز الحکیم، هغه الله هغه زبردست او د حکمت خاوند دی. نو دا چرته تاسو په دې په ګمان کې لاړ نشئ چې الله تاسو یو دم ډایرک ونه نیولای چې تاسو وایئ چې نه مونږ چرته په خپل عقیده کې ښه او په حق یو. نه، بعضې وخت کې الله رب العزت چې دی نو انسان له مهلت ورکوي. مهلت د الله د مهلت نه به غلطه فایده نه اخلي، بلکې الله پاک ته به توبه او استغفار کوي. ولې که الله ونیوي نو الله په خپله فرمایي ان بطش ربک لشدید، د الله پکړ چې نو هغه بیا ډېر سخت دی. الله دې موږ د خپل غضب نه وساتي. بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم د الله په نوم سره چې بے حد مهربان او رحم کوونکی دی. الف لام میم، الله تعالی عالم دی په معنی د دې حروف باندې.
الله لا اله الا هو الله رب العزت هم الله یو ذات دی لا اله نشته بل معبود الا هو سوا داغنه الحي چې هغه همیشه ژوند دی القیوم او د ټولو چې دی نو هغه ساتونکی دی القیوم او همیشه د پاره به قایم وي نزل عليك الكتاب نازل کړو په باندې کتاب بالحق په حق سره مصدقا تصدیق کون کې لما د هغه کتابونو بین یديه چې د دینه مخکول وانزل التوراة او نازل کړي د تورات او انجیل او انجیل من قبل مخکې هدن هدایت للناس خلق د پاره وانزل الفرقان او نازل کړل فرقان یعنی حق او باطل په منځ کې فرق کون کې ان الذين بشکا کسان کفروا چې کفر وکړو به آیات الله د الله د آیاتونو لهم اغید پاره عذاب د شدید سخت والله عزیز ذو انتقام الله زبردست او زبردست بدلا غستون کې دی ان الله بشک الله پاک لا يخفى عليه پټ نشته پاغه باندې شی انس سيزو فی الارض پسمکه کې ولا فی السماء او نه پسمانونو کې هو الذی الله اغه ذات دی یصورکم چې صورتونه جوړه تاسو فی الارحام پرحمنو کې کیف یشاء څنګه چې اوغاړي لا اله نشته چې نو بل معبود الا هو سوا داغنا العزیز چې زبردست ذات دی الحکیم د حکمت خاوند دی الف لام میم الله تعالی علم دې په معنا د دې حروف باندې الله لا اله الا هو الحي القيوم الله څنګه نو هغه یکتا ذات دې نشته بل چې نو لا اله د عبادت الحي چې همیشه د پاره ژوند القيوم او اقامت ورکون کې نزل عليك الكتاب بالحق نازل کړي دې تا باندې کتاب په حق سره مصدقا لما بين يديه تصدیق کون کې دې کتابونو چې وړاندې د دینو وانزل التوراة والانجيل او نازل کړي دې تورات او انجیل من قبل مخکې دینه هدن چې هدایت للناس د خلق د پاره وانزل الفرقان او نازل کړي چې نو فرقان د حق او باطل په منځ کې فرق کون کې ان الذين كفروا يقينا کسان چې انکار وکړو به آیات الله د الله د آیاتونو لهم دا غید پاره عذاب شدید سخت عذاب دی والله عزیز ذو انتقام الله رب العزت زبردست بدلا غستون کې دی ان الله بشک الله پاک لا يخفى عليه شيء نشته څه شی پټو دا غنه فی الارض پسمکه کې ولا فی السماء او نه پاسمان کې هو الذی الله اغه ذات دی یصورکم چې صورتونه درکې تاسو ته فی الارحام پرحمونو کې کیف یشاء څنګه چې غواړي لا اله الا هو العزیز الحکیم نشته بل معبود سوا دا غنه العزیز چې هغه غالب دی الحکیم د حکمت خاوند دی